أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د حضرت ابوبکر له طرفه شام ته د لېږلي شوي لښکرونو ذکر کېدو لګیا وو چې کوم دشمن د جاریت نه ودرولو لپاره لېږلي شوي وو. د دریو ذکر په تیره خطبه کې شوی دی. څلورم لښکر د حضرت عمرو بن عاص وو. د دې باره کې لیکلي شوي دي چې حضرت ابوبکر یو لښکر د حضرت عمرو بن عاص په قیادت کې شام طرف ته روان کړی وو. حضرت عمرو بن عاص شام ته د تلو نه مخکې د کوزا په یوه برخه صدقاتو وصولولو باندې مقرر وو او د کوزا په بلې نیمې برخې د صدقاتو وصولولو لپاره حضرت ولید بن عقبه مقرر کړی شوی وو. چې کله حضرت ابوبکر شام طرف ته مختلف لښکرونه روانولو اراده فرمایلې وه نو د هغوی دا خواهش و چې حضرت عمرو بن عاص ته شام طرف ته ولېږي، خو د هغې د کارنامو په وجه د حضرت عمرو د کارنامو په وجه چې کوم هغوی د ارتداد فتنه ختمولو لپاره ترسره کړي وو، حضرت ابوبکر هغوی له دا اختیار ورکړی وو چې که هغوی غواړي نو په کوزا کې د ایثار وي یا شام ته د ورشي او هلته د مسلمانانو د تقویت سبب دی شي. نو حضرت ابوبکر حضرت عمرو بن عاص ته خط لیکلی وو چې یا ابو عبدالله زه تا یو داسې کار کې مصروفول غواړم چې ستا د دنیا او آخرت دواړو لپاره به بهترینه وي سوای له دې چې ستا هغه کار زیات خوښ وي چې کوم ته دا وخت ترسره کوې لګې. نو د دې په جواب کې حضرت عمرو بن عاص حضرت ابوبکر ته دا ولیکل چې زه د اسلام په غشو کې یو غشی یم او د خدای پاک نه پس تاسو هغه تن یئ چې دغه غشي به چلی او راغونډئ. تاسو دا وګورئ چې په دغو غشو کې چې کم غش زیات سخت دی، زیات خوفناک دی او بهترینه دی، هغه طرف ته وچلوئ کم طرف ته چې تاسو څخه خطر ښکاره شي. یعنې زه خو په هره طریقه تیار یم هر قسمه خطرې کې ورتلو لپاره. چې کله حضرت عمرو بن عاص مدینې ته راغله نو حضرت ابوبکر هغوی له حکم ورکو چې هغوی د مدینې نه بهر ایثار شي چې خلک د هغوی سره بیا جمع شي. د قریش اشرافو کې ډېر خلک هغوی سره شامل شوي وو. یعنې چې کله فیصله وشوه شام ته د تلو نو بیا حضرت عمرو بن عاص مدینې ته راوغوښتی شو او چې کله هغوی راغله نو دلته هغوی سره لښکر تیارولو لپاره حضرت ابوبکر هغوی ته فرمایلي چې هغوی د مدینې نه بهر ایثار شي چې خلک د هغوی له ورشي. او چې کله هغوی د روانېدو اراده وفرمایله نو حضرت ابوبکر د هغوی رخصتولو لپاره راووته. ورته یې وفرمیل چې یا عمرو ته رای لرې، تجربه لرې او جنگي بصیرت لرې، ته خپل د کام اشرافو او د مسلمانانو صلحاو سره روان یې او خپل ورونو سره به ملاویږي.
نو ته د هغې په خیرخواهۍ کې څه کوتاهي ونه کې او ښه مشورې د هغې نه ونه درې، ځکه چې ستا رای په جنګ کې قابل تعریف او آخر با برکته کېدی شي. یعنې که څوک مشوره درکوي نو د هغې نه ښه مشورې ونه درې او که ته څه تجویز لرې نو هغه هم بېشکه استعمال کا. حضرت عمرو بن عاص عرض وکړو چې څومره بهتره ده ما لپاره چې زه ستاسو دا ګمان رښتیا کړمه او ستاسو رای د زما باره کې خطا نه شي. حضرت عمرو بن عاص د خپل لښکر سره روان شو. د هغوی فوج د 6 نه تر 7 زرو ترمنځ و او د هغې منزل مقصود فلسطین و. حضرت عمرو د 1000 مجاهدینو یوه دسته تیاره کړه او د حضرت عبدالله بن عمر په قیادت کې د روم پیشقدمۍ طرف ته روانه کړه. دا دسته رومیانو سره وجنګېده او د دشمن قوت یې پاره پاره کو، هغې باندې فتح ترلاسه کړه او ځینې قیدیان ځان سره واپس راغله. حضرت عمرو بن عاص د قیدیانو نه تپوس وکړو نو ورته معلومه شوه چې رومي فوج د رویس په قیادت کې په مسلمانانو باندې د ناڅاپي حملې تیاری کوي لګیا دی. د دغو معلوماتو په رڼا کې حضرت عمرو خپل فوج منظم کو او چې کله رومیانو حمله وکړه نو مسلمانان د هغوی حملو درولو کې کامیاب شو او رومي فوج په واپس تلو مجبوره کو او د دې نه پس په هغوی باندې جوابي حمله وکړه او د دشمن قوت یې تباه کو او هغوی مجبوره کړه چې وتښتي او میدان پرېږدي. اسلامي فوج د هغوی پسې ورغله او د روم په زرګاو فوجیان وژل شوي وو او په دې دا معرکه بیا ختمه شوه. دغه لښکرونه چې حضرت ابوبکر روان کړ نو بیا هغوی مطمئن شو او هغوی کامل امید لرلو چې خدای پاک به دغه فوجونو په ذریعه مسلمانانو له په رومیانو غلبه ورکوي. وجه دا وه چې په دې کې د 1000 نه زیات مهاجر و انصار صحابه شامل وو چې په هر موقع د انتهایی وفادارۍ ثبوت ورکړی وو او د اسلام په سر کې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره هغوی په جنگونو کې برخه اخیستې وه. په دې کې هغه د بدر اصحاب هم شامل وو د چا باره کې چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب مخې ته دا التجا کړې وه چې یا خدایا که نن ته دغه وړه شان ډله ده که دا دې ووجله نو آینده په ځمکه باندې به چېرې ستا پرستش ونه شي. بیا دا لیکلي دي چې د روم باچا هرکل هغه ورځو کې فلسطین کې وو چې کله هغه د مسلمانانو د تیارونو خبر شو نو هغه د علاقې سرداران راغونډ کړ او د هغوی مخې ته ښه د جوش نه ډک تقریرونه وکړه او هغوی د مسلمانانو خلاف جنگ له تیار کړ. هغه وی د مسلمانانو باره کې چې دا بربند لغړ اوږدتږي غیر مهذبه خلک د عربو ساره نه راوتي په تاسو باندې حمله کول غواړي. تاسو دې له داسې سخت جواب ورکړئ چې بیا یې چېرې دوی جرأت ونه کړي ستاسو طرف ته د کتو. د جنگ سامانو د فوجیانو په ذریعه به ستاسو ښه پوره مدد کیږي. کم امیران چې په تاسو باندې مقرر کړی شوي دي نو ښه په پوره زړه د هغې اطاعت وکړئ، فتح به ستاسو وي. دا هرکل د هغه خلکو ته دا تقریر کړی وو د عربو خلاف راپارولو لپاره، د مسلمانانو خلاف راپارولو لپاره. د فلسطین خلک د مسلمانانو خلاف د جنگ لپاره تیارولو نه پس هرکل دمشق ته راغلو، ولته نه حمص و انطاکیې ته ورسېدو او د فلسطین په شان په دغه علاقو کې هغه ښه د جوش ډک تقریرونه وکړو. د هغه خلک د مسلمانانو خلاف جنگ لپاره تیار کړ. په خپل هغه انطاکیه مرکز کو او د مسلمانانو سره د مقابلې تیاری شروع کړ. د روم په شام کې 2 فوجونه وو، یو په فلسطین کې او بل په انطاکیه کې، او دغه دوه فوجونو په دغه ځایونو کې خپل مرکزونه جوړ کړي وو. یو په وړومبي نمبر انطاکیه دا د رومي سلطنت په دور کې
دا د شام د دارالسلطنت وو. دویم کینسترین دا د شام په سرحد دی چې شمال مغرب کې د فارس مخې ته راځي. دریم همس دا د شام سرحد دی چې په شمال مشرق کې د فارس مخې ته راځي. څلورم عمان د بلقا صدر مقام، دلته ښه مضبوطه او محفوظه قلعه وه. پنځم اجنادین یا اجنادین، دا د فلسطین په جنوب کې د روم عسکري مرکز وو چې د عربو علاقو مشرقي او مغربي سرحدونو او د مصر حدونو سره ملاوېدو. شپږم قصاریه، دا د فلسطین په شمال کې حایفه نه 14 کیلومتره په فاصله دا ځای دی او د دې باقیات لا تر اوسه شته. د رومي های کمان مرکز انطاکیه یا همس وو. په یو روایت کې دا ذکر ملاویږي چې کله هرکل خبر شو د اسلامي لښکرونو د راتلو نه، نو هغه مخکې خپل کام د کام له دا مشوره ورکړه چې جنګ نه د هغې منې شي او ورته دا و چې زما رایه خدای چې تاسو مسلمانانو سره صلح وکړئ. قسم په خدای که دې سره تاسو شام په نصف پیداوار باندې تاسو صلح وکړئ او تاسو سره نصف پیداوار د روم باقي علاقه پاتې وي، نو تاسو لپاره د روم علاقه پاتې شي، نو تاسو لپاره دا دینه بهتره ده چې هغې د شام په ټوله علاقه او د روم په نیمه علاقه باندې قبضه وکړي. خو د روم خلک پاسه د ولاړو، هغوی دغه خبرو نه منله او نو ځکه هغې هغه راغونډ کړو، همس ته یې بوتلو، هلته هغه فوجیان او لښکرونه تیارول شروع کړه. د همس نه پس هرکل انطاکیې ته تللی وو او چې هغه سره ډېر زیات فوج و، نو ځکه هغه دا اراده وکړه چې مسلمانانو د هر لښکر په مقابله کې بیل بیل لښکرونه به لېږي چې د مسلمانانو د لښکر د هرې برخې مقابله کې د خپل د مقابلې چې کوم د فوج یا د خپل فوج د هغه په ذریعه د کمزوري کې، نو هغه خپل رور تزارک د 90,000 فوج سره د حضرت عمر مقابلې ته ولېږلو او جرجا بن توزلې د حضرت یزید بن ابو سفیان مقابلې لپاره ولېږلو. همدغه شان کیکار بن نستوس هغه د 80,000 فوج سره د حضرت ابوعبیده طرف ته روان کړی وو او د حضرت شرحبیل بن حسنه مقابلې لپاره براقص لېږلی وو. حضرت ابوعبیده بن جراح چې کله جابیه ته جوخت وو، نو یو تن هغې له خبر راوړو چې هرکل په انطاکیه کې دی او هغه ستا مقابلې لپاره دونه لوی لښکر تیار کړی دی چې دې نه مخکې داسې لښکر د هغه په پلار نیکه کې هیچا هم تاسو نه مخکې د یو قام لپاره د مقابلې لپاره نو تیار کړی. نو په دې حضرت ابوعبیده حضرت ابوبکر ته خط ولیکلو چې ماته دا اطلاع ملاوه شوې ده چې د روم باچا هرکل د شام یو علاقې چې انطاکیه ورته ویل کېږي هلته ایثار دی او د خپل د سلطنت خلکو طرف ته خلک لیږلي دي چې هغې دې راغونډ کړي او راولي. نو خلک د هرې لارې نه که ګرانه د که اسانه د هرکل طرف ته راغلي دي، نو زه دا مناسبه ګڼم چې تاسو د دې نه خبر کړم چې دې باره کې تاسو بیا فیصله وکړئ شئ. حضرت ابوبکر حضرت ابوعبیده ته په جواب کې ولیکل چې ستا خط ماته ملاو شو او زه پوه شوم چې کوم تا د روم باچا باره کې هرکل باره کې چې څه لیکلي دي او بیا ورته وفرمیل چې په انطاکیه کې د هغې ایسارېدل د هغه او د هغه د ملګرو شکست او په دې کې د خدا پاک له طرفه ستاسو د مسلمانانو فتح ده، د ناقلارۍ خبره نشته او د هرکل د خپل د مملکت د خلکو د راغونډولو باره کې او په ګڼ شمېر خلکو باره کې د راغونډېدو باره کې چې کوم تا لیکلي دي، نو دا ته او مونږ او تاسو دې نه مخکې نه خبر یو چې هغې به داسې کوي، ځکه چې یو قام هم د قتال نه بغیر خپل باچا نشي پرېښودی او نه د خپل مملکت نه بهر وتی شي. او بیا هغوی لیکل چې الحمدلله زه دې نه خبر یم چې دې سره چې کوم جنګېدونکي ډېر مسلمانان دي، چې کوم مسلمانان دي هغې کې ډېر داسې دي چې هغې مرګ سره دومره مینه کوي لکه څومره چې دشمن د ژوند سره مینه کوي او هغې خپل قتال کې د خدای نه د عظیم اجر امید لري او جهاد فی سبیل الله لپاره دې نه زیاته مینه لري لکه څنګه چې هغې د پیغلو ښځو جنکو د قیمتي مال سره هغې مینه کوي
او د کې یو مسلمان د جنگ په وخت د یو زر مشرکانو نه بهتره دی تخپل فوج سره د دې مقابله لور شاو چې کوم مسلمانان تانه لا غایب دي دغه په وجه ته پریشان نه شي یقینا د خدای چې ذکر ډېر اوچت دغه تاسو سره دی او هغه سره زستا مدد لپاره خلک درلېګم یعنی نور فوجم درلېګم چې تعالی لپاره به کافی وي او د مزید به ان شاء الله خواهش نه پاتې کیږي والسلام دغه شان حضرت عمرو بن عاص ته هم د حضرت ابوبکر خط ملاو شوی وو حضرت ابوبکر ورته جواب ورکړی وو ورته لیکلی وو چې ستا خط ماته ملاو شو چې پکې تا د رومیانو د فوج د راغونډېدو ذکر کړی دی نو یاد ساته چې خدای پاک خپل نبی صلی الله علیه و آله وسلم سره د فوج د کثرت په وجه موږ له فتح او نصرت نه ورکړي زموږ خدا هلو چې موږ رسول کریم سره جهاد کولو او موږ سره به صرف 2 اسونه وو او په اوخ باندې به موږ بار په ور سورېدو د احد په ورځ موږ رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره وو او موږ سره صرف یو اس وو چې ور باندې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سور وو خو د دې نه باوجود خدای پاک موږ له په دشمن باندې غلبه را کوله او زموږ به مدد کولو هغوی فرمایل چې امر یاد لره د خدای د ټولو نه لوی موتی هغه دی چې د معصیت سره ټولو نه زیات بغض لري په خپل هم د خدای پاک اطاعت کوه او خپل ملګرو له هم د خدای پاک د اطاعت حکم ورکا حضرت یزید بن ابو سفیان هم حضرت ابوبکر ته خط لیکلی وو او د هغه زی حالات ورته لیکلی وو مدد ته نوخته وو دغه په جواب کې حضرت ابوبکر لیکلی وو چې کله دغه سره ستا مقابله وي نو خپل ملګرو سره باغی باندې حمله وکړه ور سره قتال وکړه خدای پاک به تا نه رسوا کوي خدای پاک موږ له دا خبر را کړی دی چې د خدای پاک په حکم وړه ډله په لوی ډلې باندې غالب شي او دې نه باوجود زه ستاسو مدد لپاره مجاهدین درلېږم لګیم ان تر دې چې به تاسو لپاره کافي شي او د نور اجد به تاسو نه محسوسوي ان شاء الله والسلام د سخت فرمایلی حضرت ابوبکر چې کله دا خط حضرت عبدالله بن کرد له ورکو چې حضرت یزید طرف ته د یوسی او حضرت عبدالله دغه خط سره روان شو او حضرت یزید له ورسېده نو دا خط چې مسلمانانو له مخې ته ولوستی شو نو مسلمانان په ډېر خوشحاله شو حضرت ابوبکر هاشم بن عتبه راوښتی وو هغې ته یې فرمایلي وو چې یا هاشمه یقینا دا ستا سعادتمندي ده او نیکبختي ده چې ته هغه خلکو کې شامل یې چې اچانه امت د خپل دشمنانو مشرکانو خلاف په جهاد کې مدد ترلاسه کوي لګیا دی او چې اچا په خیرخواهۍ د رای په درستګۍ په پاکدامنۍ او په جنگي صلاحیت حاکم اعتماد او ډاډ لري مسلمانانو ماته خط لیکلی دی حضرت ابوبکر هغې ته فرمیل د فوج تیارولو لپاره چې کوم هغوی روانولو هاشم چې مسلمانانو ماته خط لیکلی دی او د خپلو دشمنانو کافرانو په مقابله کې مدد غوښتی دی نو ته خپل ملګرو سره هغې له ورشه زه خلک تا سره تلو لپاره تیاروم ته دلته نه روان شه ان تر دې چې ابو عبیده سره ملاو شي او حضرت ابوبکر بیا خلکو کې ودرېده او د خدای پاک حمد و ثنا بیان کړه او د هغې نه پسې وفرمایل چې اما بعد یقینا ستاسو مسلمانانو رونو کې ځینې په خیر دي په عافیت کې دي ځینې ژوبل دي چې دفاع د هغوی کېږي لګیا ده او د هغوی خیال ساتلی کېږي لګیا دی خدای پاک د دشمنانو په زړونو کې د هغوی روب کېنولی دی او هغوی خپلو کلاګانو کې پناه اخیسته ده او د هغې دروازې بندې کړې دي د مسلمانانو له طرفه پیغام راوړونکو دا خبر راوړی دی چې د روم بادشاه هرکل د هغې مخې نه تښتېدلی دی او د شام غاړې ته یو ځای دلته یې پناه اخیسته ده هغوی موږ ته دا خبر را لېږلی چې هرکل د هغه ځای نه ډېر لوی فوج د مسلمانانو مقابلې لپاره روان کړی دی او زما د اراده ده چې ستاسو مسلمانانو وروڼو د مدد لپاره ستاسو فوج روان کړم خدای پاک د دې په ذریعه د هغوی ملا به مضبوطه کړي یعنې دغه فوج په ذریعه مسلمانانو ملا به مضبوطه کړي او دشمن به ذلیل کړي او د هغوی په زړونو کې به
د دې روب واچي. خدای پاک د پتا سره رحم وفرمایي. هاشم بن عتبه سره تیار شي او خدای نه د اجر او د خیر امید لري. که تاسو کامیاب شوي نو فتح او غنیمت به ترلاسه کیږي او که وجل شوي نو شهادت او کرامت به ترلاسه شي. بیا حضرت ابوبکر خپل کور ته راغله او خلک هاشم بن عتبه سره راغونډېدل شروع شو ان تر دې چې د هغې شمېر زیات شو او چې کله 1000 شو نو حضرت ابوبکر هغوی له حکم ورکړو د تلو. هاشم حضرت ابوبکر ته سلام وکړو او الوداع ورته ووایي او حضرت ابوبکر هغې ته وفرمیل چې یا هاشم مونږ به د مشرانو بوډاګانو د رای مشورې او د حسن تدبیر نه به استفاده کوله او د ظلمو په صبر قوت او په شجاعت به مونږ ډاډ لرلو او خدای پاک تا کې دا ټول خصلتونه راغونډ کړي دي. تله ظلمي او د خیر طرف ته تلونکي چې دشمن سره د مقابله وشي چې دشمن سره مخ شي نو ښه ټینګ ولاړ به مقابله وکړي او د صبر مظاهره وکړي او یاد لره چې د خدای پاک په لاره کې چې کم قدم به هم ته پورته کې چې سبب هم خرج کې او چې کومه تند او ستوماني او لږه پتا راځي دغه په بدل کې به خدای پاک ستا په عملنامه کې به عمل صالح لیکي. خدای پاک د احسان کوونکي اجر نه ضایع کوي. هاشم ارزو کو چې خدای پاک ما سره زما خیرخواهي وغوښته نو ما سره به همداسې کوي او زه به همداسې کوم. قوت او طاقت هم خدای پاک ورکوي او زه امید لرم چې که زه ونه وجلې شم نو زه به هغوی سره جنګېږم او بیا به جنګېږم او بیا به جنګېږم او بیا دا وی چې زه امید لرم چې که زه ونه وجلې شم نو زه به هغوی سره بار بار جنګېږم او هغوی دا وی چې دا زما خواهش دی چې یا د وجلې شم او یا د بار بار وجلې شم. دا دوه روایتونه دي. بیا هغوی ته د هغوی تر حضرت سعد بن ابي وقاص وی چې یو وراره ته چې کمې نظام چلای یا چې کم وارم کې نو مقصد دی کې د خدای پاک رضا پکار ده او په دې پوه شه چې ته به ډېر زر د دنیا نه رخصت شې او ان قریب د خدای پاک طرف ته به ځې او د دنیا نه واخله تر آخرته پورې تا سره د رښتیا قدم به وي چې کم به تا پورته کړي وي یا به در سره عمل صالح وي چې کم به تا کړي وي. هاشم ورته ووایي چې زما تر تاسو زما له طرفه دې باره کې بالکل بې خوفه اوسئ. که زما قیام او سفر د سهار او د ماښام نقل و حرکت کوشش کول او لشکرکشي کول او په خپله نیزه زخم لګول او په خپله توره وار کول که د خلکو د خولو لپاره وي نو بیا به زه خساره یعنی نقصان پورته کوونکو کې به شم. یعنی زما هر عمل به د خدای له خاطر وي د خلکو لپاره به نه وي. بیا هغې د حضرت ابوبکر نه د خوا نه روان شو او د حضرت عبیده لاره خپله کړه تر دې چې هغې ته ورسېده او د هغې په رارسېدو مسلمانان خوشحاله شو او یو بل ته به د هغې د راتګ خوشخبري اوروله. حضرت سعید بن عامر بن حزیم ته دا خبر ملاو شوی و چې حضرت ابوبکر هغوی د شام په جهاد لیږل غواړي. دا یو بل لښکر حضرت ابوبکر تیارولو او د حضرت سعید دا خیالو چې دا به د دې په سرکردګۍ کې ځي. بهرحال هغوی ته دا خبر ملاو شوی و چې کله حضرت ابوبکر څه تاخیر وکړ څه ورځو پر هغوی ذکر نه کړی نو حضرت سعید حضرت ابوبکر له راغله ورته عرض وکړو چې یا ابوبکر قسم په خدای دا خبر ماته ملاو شوی و چې تاسو اراده لرئ ما د رومیانو طرف ته لیږلو خو بیا ما وکتل چې تاسو بیخي خاموشي اختیار کړې ده. زه نه یم خبر چې زما باره کې ستاسو زړه کې څه خیال راغلی دی خو که تاسو ما نه بغیر څوک بل امیر لیږل غواړئ د امیر په طور لیږل غواړئ نو ما د هغه سره ولیږئ. ما لپاره به دې نه زیاته د خوشحالۍ څه خبره نه وي او که تاسو څوک لیږل نه غواړئ نو زه د جهاد شوق لرم. تاسو ما له اجازت راکړئ چې زه ورشم او مسلمانانو سره ملاو شم. خدای پاک دې په تاسو رحم وفرمایي. زما مخې ته دا ذکر شوی و چې رومیانو ډېر لوی لښکر راغونډ کړی دی نو په دې حضرت ابوبکر وفرمیل چې یا سعید بن عامر ته رحم کوونکو کې د ټولو رحم کوونکو کې چې څوک نه زیات رحم کوونکي دی هغه د پتا رحم وکړي
تر څو چې زه تا پیژنم نو ته هغه خلکو کې شمیرل کېږي چې تواضع خپلوي، صله رحمي کوي، سحر په وخت تهجد کوي او په کثرت د خدای پاک ذکر کوي. نو حضرت سید ورته عرض وکړو چې خدای پاک دې په تاسو رحم وکړي، خدای پاک په ما باندې دې نه زیات احسانات دي، همدغه فضل او احسان دی. او تر څو چې زه تاسو پیژنم نو تاسو حق ښه واضح بیانوي، انصاف سره په مضبوطۍ درېږئ، مؤمنانو سره ډېر رحم کوئ، د کافرانو په مقابله کې انتهایی سخت دي، تاسو په عدل فیصله کوئ او د مال د تقسیم په وخت چاله ترجیح نه ورکوئ. نو په دې حضرت ابوبکر ورته وفرمیل چې بس که سیده بس که، خدای دې په تا رحم وکړي، ورشه او د جنګ ته د تلو تیاری وکړه. زه شام کې چې کوم موجود مسلمانان دي د هغې طرف ته یو لښکر لېږم او په هغې به تا امیر مقرروم. نو بیا هغوی حضرت بلال له حکم ورکړه چې هغې د په خلکو کې اعلان وکړي او هغوی اعلان وکړو چې مسلمانانو حضرت سعید بن عامر بن حزیم سره د شام د مهم لپاره تیار شي. او په یو څو ورځو کې هغوی سره 200 کسان تیار شو. چې کله حضرت سعید تلو اراده وکړه نو حضرت بلال د حضرت ابوبکر په خدمت کې حاضر شو، عرض وکړو چې یا د رسول الله خلیفه که د خدای پاک له خاطره د آزاد کړی وم دې لپاره چې زه د خپل نفس په خپله مالک شم او د نفع ورکوونکي څیز په باره کې نقل و حرکت وکم، نو تاسو مله اجازه راکړئ چې زه د خپل رب په لاره کې جهاد وکم. د ناستې نه زیات ماته زما دا خبره خوښه چې زه جهاد وکم. حضرت ابوبکر وفرمیل چې خدای ګواه دی چې ما ته هم دې لپاره آزاد کړی وی او زه د دې په بدل کې هیڅ قسمه جزا یا د شکریې طلبګار نه یم. د ځمکه ډېره لویه ده، کومه لاره چې د خوښه نو په هغې روان شه. نو حضرت بلال ورته عرض وکړو چې یا صدیق داسې ښکاري چې تاسو زما دا خبره خوښه نه شوه او تاسو ما نه خفه شوئ. نو حضرت ابوبکر وفرمیل چې نه، قسم په خدای زه په دې خبره بیخي خفه نه یم. زه دا غواړم چې ته زما د خواهش په وجه خپل خواهش پرې نه دی، ځکه چې ستا خواهش تا د خدای پاک د اطاعت طرف ته رابلي. حضرت بلال ورته عرض وکړو چې که تاسو دا غواړئ چې تاسو غواړئ نو زه به تاسو سره ایثار شم. نو حضرت ابوبکر وفرمیل چې که ستا خواهش د جهاد کولو دی نو بیا زه به هېڅ چېرې هم د ایثارېدو حکم تعالی نه در کوم، زه صرف ستا بانګ خوښوم. او یا بلاله ستا د جدایۍ نه ماته وحشت محسوسیږي، خو داسې جدایي ضروري ده چې د هغې نه پسه تر قیامته پورې به ملاقات نه کیږي. یا بلاله ته صالح عمل کوونکې ته صالح عمل کوه، دا دنیا نه ستا د لارې سامان دی عمل صالح، او تر څو چې ته ژوندی نو د هغې په وجه به د بیا خدای پاک ستا ذکر باقي ساتي چې کله وفات شي او د دې بهترین ثواب به تعالی درکړي. حضرت بلال ورته عرض وکړو چې خدای پاک د تاسو له دغه رور او ملګري له طرفه جزای خیر درکړي. قسم په خدای تاسو چې موږ له خدای پاک د اطاعت او د صبر او د حق او د صالح عمل باندې د مداومت چې کوم حکم راکړی دی داسې نوې خبره نه ده. او زه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس بل چا لپاره بانګ نه ول غواړم. بیا حضرت سعید بن عامر سره حضرت بلال هم روان شو. دا هم خواست کړو چې که صرف د اذان لپاره مې ودروي نو زما دا خواهش دی چې صرف د بانګ لپاره مې ودروي نو زما دا خواهش دی چې زه به بانګ نه ورکوم، ځکه چې زړه مې نه مني چې د رسول الله نه پس بل چا لپاره د بانګ ووایم. او نه پس حضرت ابوبکر سره نور خلک هم راغونډ شو، هغوی حضرت معاویه په هغې باندې امیر که او د هغوی رور حضرت یزید سره د ملاوېدو حکم ورله ورکړه. او حضرت معاویه روان شو، حضرت یزید سره ملاو شو. چې کله حضرت معاویه د حضرت خالد بن سعید له خوا نه تېرېده نو د هغوی د فوج باقي برخه هم هغوی سره شوه. بیا حمزه بن ابوبکر همدانی یو لښکر حضرت ابوبکر په خدمت کې سره د یو لښکر حضرت ابوبکر په خدمت کې حاضر شوي و. دغه لښکر شمیر د 1000 ته جوخت او یا دینم زیات و. او چې کله حضرت ابوبکر د هغوی شمیر او تیاري وکړه نو هغوی ډېر خوشحاله شو. فرمیل چې مسلمانانو باندې خدای پاک په دغه احسان ټول تعریفونه د خدای لپاره دي. خدای پاک همیشه د دغه خلکو په ذریعه
د مسلمانانو مدد کوي او د دې د راحت سامان کوي او د دې په ذریعه د مسلمانانو ملا مضبوطي او د غي د دشمن ملا ماتي. بیا حمزه حضرت ابوبکر ترڅ کو چې که تاسو نه لوم بل څوک په ما امیر وي نو حضرت ابوبکر فرمایل چې او مدري امیران مقرر کړی دي دوی چې کم سره غوړن ورشه ملاو شه او چې بیا کله حمزه مسلمانانو سره ملاو شو داونه ته پوسو چې په دغه امیرانو کې کم یو امیر ټول نه افضل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحبت په لحاظ ټول نه بهترین دي. نو هغه ته ویل شو چې حضرت ابو عبیده بن جراح نو هغه بیا ورغله سره ملاو شو. نو دا هم دغه خلکو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کوم عشق دغه اظهار چې څوک جوخت رسول کریم ته ټول نه زیات هغه سره وي زم ملاو شمه. د جهادي وفدونو د راتګ سلسله په مدینه کې جاری و او حضرت ابوبکر هغوی په مهماتو روانول. بل طرف ته حضرت ابو عبیده برابر حضرت ابوبکر ته لیکل رومي د هغوی حاشیه قبیله د مسلمانانو سره د جنگیدو لپاره په لوی شمېر کې راغونډې دي. هغوی ته دا وایي چې دی راغونډېږي لګیا دي نو ځکه ماته وفرمایي چې په دغه موقع ماته څه کول پکار دی. د حضرت ابو عبیده په دغه مسلسل خطونو په نتیجه کې حضرت ابوبکر حضرت خالد بن ولید د شام ته د لېږلو فیصله وکړه. حضرت ابوبکر فرمایل چې قسم په خدای زه به ضرور د خالد بن ولید په ذریعه د رومیان د هغوی د رومیانو نه به د هغوی شیطاني وسوسه هېره کړمه. حضرت خالد هغه وخت په عراق کې و چې کله حضرت ابوبکر هغوی ته د شام ته تلو هلته د اسلامي افواجو د امارت سمبالولو حکم ورکړی و. حضرت ابو عبیده ته ولیکه چې اما بعد ما په شام کې د دشمنانو سره جنگ قیادت خالد له وسپارلو ته د هغه مخالفتونه کې د خبره باور او دغه حکم به منې. ما هغه تا د پاسه دی لپاره نه د مقرر کړی چې ته زما په نظر کې د هغه نه افضل نه خو زما په خیال چې کم جنگي مهارت هغې لري هغه ته نه لري نو ځکه خدای پاک دی موږ لپاره او تا لپاره د خیر اراده وکړي. وسلام. د حضرت خالد د عراق نه د شام ته د روانګۍ باره کې لیکل شوي دي. چې کله چې د حضرت ابوبکر خط حضرت خالد ته ملاو شو نو په مختلف روایتونه دي چې 800 یا 600 یا 1500 یا 9000 پورې و یا 600 پورې دغه ډلې سره دوی شام طرف ته روان شو او په ځینو روایتونو کې سونو کې خبره راځي او په ځینو کې په زرګاو کې بهرحال هغوی د شام طرف ته ورغله او حضرت خالد بن ولید د کراکر مقام ته ورسېدو نو هلته نو هغوی د هغه خلکو باندې حمله وکړه. بیا هلته هغوی صحرا پار کول ته انتهایی د ګران سفر نه پس د خپل توره جنډه هغوی اوچته کړې وه. د دمشق سره جوخ سنیة العقاب ته ورسېد او دې باره کې لیکلي دي جنډې باره کې چې دا د رسول کریم جنډه وه چې نامه عقاب وه او دغه جنډې په وجه د دغه ګاټۍ نامه هم سنیة العقاب پرېوتې وه او د دغه ګاټۍ نامه هم سنیة العقاب مشهوره شوې وه او دې نه پس د دمشق مشرقي دروازې نه د 1 میل په فاصله د حضرت خالد یو ځای کې ایثار و. ځینې روایتونو کې لیکلي چې حضرت ابوعبیده هغوی سره همدلته ملاو شوي وو. د دشمن محاصره اصل کې هماغه ورځ شروع شوې وه او ځینې روایتونو کې دا هم لیکلي چې حضرت خالد د مشق مخې ته زیات نه و ایثار شوي بلکې هغوی ور مخکې شوي وو او کنه ته بصره ته رسېدلي وو چې کله حضرت خالد بن ولید مسلمانانو سره بصره ته ورسېده ټول لښکر دلته راغونډ شو. دلته هغوی د دیزي په جنګ کې هغوی خپل امیر که او دوی د خان محاصره وکړه. ځینې وایي چې دغه جنگ قائد حضرت یزید بن ابو سفیان و ځکه چې دا د دمشق مالدارۍ کې و چې دوی والی او قائد و او د دغه ځي خلکو په دې خبره سوله کړې وه چې مسلمانانو له به جزیه ورکوي او مسلمانان به د هغوی له د ژوند او د مال او د اولاد امان ورکوي. بیا د اجنادین یا د اجنادین جنگ دی دواړه لیکلي شوی دی. د باره کې لیکلي چې د فلسطین نواحي علاقو کې دا یو معروفه علاقه وه. د بصره د فتح نه پس حضرت خالد حضرت ابو عبیده حضرت شرحبیل حضرت یزید بن ابو سفیان د ځان سره که او د حضرت عمر بن عاص مدد لپاره د فلسطین طرف ته روان شو. حضرت عمر هغه د فلسطین چې
کوزې علاقې دي هلته ایثار وو. هغوی اسلامي لښکرونو سره ملاوېدل غوښته، خو رومي لښکر د هغې پسې و، په دغه کوشش کې و چې هغې په جنګ مجبوره کړي. رومیانو چې کله د مسلمانانو د راتګ باره کې واورېده، نو هغې د اجنادین طرف نه لرې شو. او حضرت عمرو بن عاص چې کله د اسلامي لښکرونو باره کې واورېدو، نو هلته نه روان شو تر دې چې د اسلامي لښکرونو سره ملاو شو، او بیا ټول د اجنادین په مقام راغونډ شو او د رومیانو مخې ته سفاره شو. بل روایت دام دی چې د هغې مطابق اجنادین د تلو نه مخکې حضرت خالد د بصره نه په ځای د دمشق محاصره کړې وه، او حضرت ابو عبیده هم هغې سره و. د دغه محاصرې دوران هرکل د دمشق د خلکو مدد لپاره یو لښکر هم لېږلی و چې ورسره د مسلمانانو جنګ شوی و، او بهرحال وروستو د دمشق د فتح په لړ کې بیانېږي. بهرحال د دمشق محاصرې دوران حضرت خالد او حضرت ابو عبیده ته معلومه شوه چې د حمص حاکم یو لښکر راغونډ کړی دی چې د حضرت شرحبیل بن حسنه لاره ونیسي چې هغه وخت په بصره کې و، او دا چې د رومیانو یو لوی لښکر د اجنادین په مقام اجنادین کې راکوز شوی دی. دغه خبر حضرت خالد او حضرت ابو عبیده پریشانه کړه، ځکه چې هغوی هغه وخت د دمشق خلکو سره په جنګ کې مصروفه وو. نو په دې حضرت خالد او حضرت ابو عبیده مشوره وکړه. حضرت ابو عبیده دا و چې زما رای دا ده چې موږ دلته نه روان شو او حضرت شرحبیل ته ورسېږو، دې نه مخکې چې دشمن تر د هغې ورسي. نو حضرت خالد ورته وویل چې که موږ د حضرت شرحبیل طرف ته ورغلو، نو اجنادین کې چې کوم رومي لښکر موجود دی به موږ پسې شي. نو ځکه زما رای دا ده چې موږ د دغه لوی لښکر اراده وکړو چې کوم په اجنادین کې موجود دی، او د حضرت شرحبیل طرف ته دا پیغام ولېږو چې او هغوی د دشمن د هغې له طرفه چې کوم حرکت د هغې نه خبر کړو، هغې ته ووایو چې هغې د اجنادین ته راشي، موږ سره ملاو شي. همدغه شان حضرت یزید بن ابو سفیان او حضرت عمرو ته پیغام ولېږو چې هغوی د راشي اجنادین کې موږ سره ملاو شي، او بیا د موږ په دشمن مقابله وکړو. په دې حضرت ابو عبیده وایي چې دا ډېره ښه رایه ده، خدای پاک دې په دې کې برکت واچوي، په دې عمل وکړي. او د یو روایت مطابق حضرت ابو عبیده حضرت خالد ته دا مشوره ورکړه چې زموږ لښکر په شام کې په مختلفو ځایونو کې خور دی، نو ځکه دوی ټولو ته د خط ولیکلی شي چې را دې شو د اجنادین په مقام دې موږ سره ملاو شي. نو چې کله حضرت خالد دمشق نه د اجنادین طرف ته تلو اراده وکړه، نو ټولو امیرانو ته یې خط ولیکلو چې هغوی دې په اجنادین کې راغونډ شي. حضرت خالد او حضرت ابو عبیده هم خلکو سره د دمشق محاصره پرېښوده او د اجنادین والاو طرف ته ښه په تیزۍ ورووته. حضرت ابو عبیده د لښکر وروستی برخه کې و. د دمشق خلکو تعقیب وکړو، حضرت ابوبکر پورې ورسېده، هغوی نه چاپېره شو. هغوی 200 کسانو سره وو. دا اصل کې د ښځو د ماشومانو په مالو اسباب باندې مشتمله قافله وه، او د یو روایت مطابق د هغې نګرانۍ حفاظت لپاره 1000 سواره ورسره موجود وو. بهرحال د دمشق خلک ډېر زیات لوی شمېر کې وو. حضرت ابو عبیده هغې سره سخت جنګ وکړو. چې کله حضرت خالد ته د دې خبر ملاو شو، نو دوی د خپلو سوارو سره د لښکر مخکینی برخه کې وو، هغوی واپس شو، او هغوی سره بیا نور خلک هم واپس شو، او بیا هغوی په رومیانو حمله وکړه. هغوی په یو بل باندې غورځول او تر 3 میله پورې هغوی وروسته کړه، او بیا تر دې چې هغوی واپس دمشق ته کې داخل شو. بل طرف ته اجنادین کې چې کوم رومي فوج مقیم و، هغې د خپل د دویم لښکر طرف ته خط روان کو، هغوی له هم هدایت ورکړو چې اجنادین ته دې راشي. د رومیانو دا لښکر په حضرت شرحبیل باندې د حملې په غرض د بصره طرف ته روانو، نو هغه لښکر بیا اجنادین ته راغلو. نو دغه شان حضرت خالد په هدایت ټول اسلامي لښکر هم اجنادین ته راورسېدو. رومي سپهسالار د مسلمانانو دا غوښته چې مسلمانانو له څه ورکړي او واپس ولېږي، ځکه چې د ایرانیانو په شان دغه هم دا خیال چې د بربنډ لغړ خلک دي، اوږې تږي، د خپل غریب ملک نه د لوټ مار لپاره راوتي دي. د سوونو کالو راسې د تمدن نه محروم دي، جاهلان دي، مفلسه دي، بې سر و سامانه دي، سیرانشینه دي، او دې نه څه د اعلی مقصد تصور هم هغوی نشه کولی. نو هغه حضرت خالد ته دا پیشکش وکړو چې که هغه د
خپل فوج سره کوي واپس لاړو نو هر سپیله به یو دستار یو جوړه د جامو یو د سرو زرو دینار ورکړی شي او سپاسالر له بلز جوړې جامې او یو سل د سرو زرو دینار او خلیفه له بد یو سل د جامو جوړې او یو زر دینار ورکړی شي او دا وی چې هغه دا وی چې دا ډاکوان دي دی له دونه ورک او رخصت کنه زه خالد چې دا ور د ډېر په حکارت د پیشکش دغه مسترد کډر په سخت الفاظو کې ورته وی چې روميانو مونږ ساسو خیرات د حکارت په نظر ګورو ځکه او رد کوو مسترد کوو ځکه چې ډېر زر به مونږ به تاسو د مال او د دولت او تاسو د خاندانونو او تاسو د ذاتونو مالکان بشو او چې کله دوه لخرونه جوخت شو نو د روميانو یو سردار یو عربي یو د عربي روح ته ورته چې ته مسلمانانو کې ورشه هغه مسلمان نه وو ورته یو شپه یو ورځ ته عیسی روسو بیا مال د دوی خبر راوړه هغه تن راغلو دی خلکو کې چې د عربو نو اچم دونه غونډه چې پر دې دي هغه مسلمانانو ترمنځ یو ورځ یو شپه عیسی رو چې کله هغه واپس راغلو رومي سردار لو هغه ته تاسو کو چې خبر دراوړې دي نو هغه چې تمنه د خبر ته پوس کې نو خبر دادي چې د شپې د خلک عبادت کوي او د ورځې دوی شاسواران دي خپل ترمنځ د انصاف قائم ساتلو لخاطر کده دی بادشاہ زوی هم غلو کی نو دغه لاسم د پرې کی او کزناو کی نو هغه ਸੰسار کی نو رومي سردار ورته وی چې کته دا چې ماته رښتیا ویلګي نو په زمکه پلمند دي سره د مقابله کې د زمکه کې وردن کېدل بهتره دي زه دا غواړم چې خدای پاک دې مال بس دومره عنایت راکړي چې په ما بس دومره عنایت وکړي چې ما دې په خپل حال پرې دي نه دغه خلاف زما مدد وکړي نه دي زما خلاف داغي په تاریخ تبریک کې د لیکلي چې بعد حال سحر په وخت خلک یو بل ته جوخت شو حضرت خالد وروته او لخر مرتب کو حضرت خالد د خلکو ترمنځ مګر زه دوه ویلې به د جهاد ترغیب ورکول او یو ځکه باغی نه سره دا بیا غوې د مسلمانانو خزل حکم ورکو چې غوې په مضبوطه ټینګه ولاړې وی خلکو نرستو او د خدای ته د आवाज کې او د غنه د فریاد کوي او چې کله مسلمانانو د سوکتن هغوی د خوانه تیر شي نو هغوی د خپل ماشومان دغه طرف ته اوچت کې هغه ته دی وی چې خپل اولاد او خزه بچ کول لپاره جنگ وکړي حضرت خالد هر دسته له ورتلل ته ایثار شو ورته فرمایل شي د خدای بندګانانو د خدای پاک تقوا خپل کوي او د خدای پاک په لار کې دغه خلکو سره جنگ کوي چې د خدای انکار کړي دي او ورستو نشي او د دشمن نه مروب نشي بلکې د زمرو په شان د پیشقدمیو کې تر دې چې دغه روب ختم شي او تاسو آزاد عزتمند خلک کې تاسو له دنیا هم درکړې شوی د آخرت بدلم خدای په ذمہ تاسو لپاره د خدای پاک په ذمہ ګرځول شوی دی واجب ګرځول شوی دی دشمن کسره چې تم تاسو ګوري لګي د تاسو د اون ویری یقینا خدای پاک خپل عذاب او سزا نازلون کې د حضرت خالد خلکو ته چې کله چې زهم لوکم نو تاسو هم حمله کوي او داینه پس دوه لخرونو سخت جنگ شو حضرت سید بن زید د مسلمانانو ته داسې نصیحت کړي وو جوش ورسته چې یا خلک د خدای پاک مخه خپل مرګ یاد ساتي او د جنگ نه په تختیدو د جهنم مستحق نشي یا د دین حفاظت کوونکو یا د قران تلاوت کوونکو صبر نه کار واخلي صبر نه رومیانو تختیدو خپل ژوند بچ کو چې کله جنگ وشو نو سخت جنگ شوی وو رومیان تختیدلی وو او داسې خپل ژوند بچ کړي وو او چې کله هغه خپل مقام تور رسید نو وردان خپل کام مخه ته تقریر کو دی وی چې کوم دا حل وو نو دا ملک او دا دولت به تاسو نه لاړ شي بهتره دا ده چې خپل د زړونو زنګ تاسو وینځي او زمونږ په زړونو کې د خیالم نو تیر شوی چې دا د شپون او دا وګیتګي خلک غلامان د عربو د موږ سره جنگيږي دی قات خوشاله زموږ په وجه زموږ طرف ته راغلي وو او هغوی دلته راغله او میوه خوړلې دي او د اوربشو په ځای د غنمو روټه ورته ملاوه شو د سرکې په ځای دوی شات خوري لګیا دي انجیر انګور او خ سيزونو نه دوی د خ سيزونو خوند اخلي لګیا دي بیا غو د خپل سردارانو راي وختنو یو سردار دا مشوره کوي چې مسلمانانو له شکست ورکول غواړي دغوی امیر په سبانه راوړو بیا وژنو نو د نور بم خلکو تختی تمخه د کام لس سپایانو لګا
چې هغه د پټ کینی او بیا مو د مسلمانانو امیر یوازې خبرو لپاره روغوړ او چې کله غي د خبرو په غرض راشي نو چې کم پټ سپایان ناز یغي د حملو کې و دی وجني نو رومیانو امیر یو فسیو بلیغ ته نزل خالد لولې غلو کاسه چې کله مسلمانانو تور رسید نو هغه په زور आवाज ورکو چې یا رب د ویني تویول او د په دې باندې د قتلونو ختمونه مونږ د صلح او تجویز سوچ کړل نو مناسبه ده چې تاسو سردار د ما سره خبرو لپاره را مخ کې شي نو زه خالد ور مخ کې شورته وي چې کم پیغام چې تا راوړل دي ک دا بیان کا خو رښتیا د نظر وړاندې ساتي نو هغه چې په دغه غرض حاضر شوم چې زمونږ امیر د خونریزي نه خوخی او اوس پرې څومره خلک وجل شوی دي نو هغه په دې غمجن دي نو ځکه دا غراي دی چې تاسو له سمال درکې یو معاهده کې چې جنگ بندي وشي د خبرو ترمنځ خدای پاک چې کم قاصد راغلی او دغه پزره کې داسې روب واچولو چې هغه حضرت خالد نه د خپل د اهل او د عیال د حفاظت په بدل خپل د سردار پوره منصوبه د حضرت خالد مخه ته بیان کړه چې کوم ټوله منصوبه غت معلومه و چې څنګه پټه حمله کیږي په حضرت خالد نو خالد ورته فرمایل چې کته غداریونه ک نو زبتا له استا اهل عیال امان ورکوم بیا واپس شو او خپل سردار ته وې چې حضرت خالد هغه سره د خبرو لپاره تیار دی هغه ډېر خوشاله شو او چې کم ځای د خبرو لپاره مقرر کړی شوی وو الته خپل لسو سپایانو سره ورغلو خپل سپایان هغه د یو وړوکی غر شاته پټ کېنول او حضرت خالد د هغه د منسوبین لکه څنګه چې ورته مخکې ویل شوی وو خبر وو نو هغه د zarar د لس مسلمانانو سره هغه زتولې کلچر ته چې هغه دشمنان پټ ناستو مسلمانان چې هلته ورسېد نو رومیانو باندې سپایانو باندې حمله وکړه او ټولې ووجل په خپل دغه په ځای کې کېناسته او حضرت خالد رومیانو امیر سره د خبرو لپاره ورغله د دوه طرفو فوجونو یو بل ته مخامخ ولاړو رومي امیر ملته ورسېدو حضرت خالد هغه سره خبرې کولې او فرمایل چې ته اسلام قبول کړې ته به زموږ رور یې ګینه جزیه ورکوي یا جنگ لپاره تیار شه رومي امیر چونکه پټنه سپایانو باندې ډاډ لرلو نو هغه یکدم حضرت خالد باندې د تور حمله وکړه او دا غوي دونه مټي ونیوي حضرت خالد هم په هغه باندې حمله وکړه رومي امیر خپل خلکو ته आवाज وکړ چې رامنډه کوي ما د مسلمانانو امیر رانیولې دی د غر شاته نه صحابه چې دا خبره وره ناوي سره د تورو د طرف ته رامنډه کا وردان مخه خدا وکړل چې دا زما خلک دي خو چې کله هغه حضرت زرار ولیدو نو بد حواس شو هغه نه پس حضرت زرار او نور سپایل لګي شو دا هغه وجلو او چې کله رومیان خبر شو چې دا امیر وجل شو نو دا حوصله ماته شوه او دا نه پس خلک په یو بل باندې ورغله او جنگ شروع کړ د رومیانو یو بل سردار چې د مسلمانانو د جنگ حل وکړو نو خپل خلکو ته وی چې زما سر په کپړو تړنی نو خلکو ته پوښتنه کوي چې ولې نو هغه چې نن ورځ ډېر منحوسه د صدانه قتل غواړم ما دنیا کې نن نزيات سخت ورځ نه ولیدلې راوي وی چې کله مسلمانانو دغه سر کلم کو نو هغه په کپړه کې پټو په دغه جنگ کې د رومیانو شمیر د یو لکو د جوختو د مسلمانانو شمیر 3,000 وو د یو روایت مطابق 15,000 وو او په دغه جنگ کې 3,000 رومیان وجل شوی وو 3,000 رومیان او د وی چې کوم شکست خورده لخر هغه په ډیرو خاورونو کې په پناه خستو مجبور شوی وو د اجنادین د فتح نه پس حضرت خالد بن ولید حضرت ابوبکر ته د یو خط په ذریعہ د خوشخبری اورولو چې متن صدا شانو چې السلام علیکم زه تاسو خبر ورکوم لګیم چې زموږ د مشرکانو جنگ شو او هغه زموږ په مقابله کې لوی لخرونه په اجنادین کې جمع کړي وو او خدای او هغه خپل صلیبونه اوچت کړي وو کتابونه اوچت کړي وو او هغه د خدای قسم خورلې وو چې هغه به د فرار لار نه خپلې انتر دې چې موږ فنا کې یا موږ د خپل خورونو وباسي او موږ په خدای پاک باندې خپوخ یقین لرلو پاغه باندې موږ توکل لرلو وروتو او بیا موږ پاغه باندې موږ پاغه د نيزو ورونه کړي و بیا موږ خپل تر رويسته او هغه په ذریعہ موږ په دشمن باندې دومره ورونو ک چې لکه په سمره سات کې چې اوخ تیاریږي د لاله دوله لپاره بیا خدای پاک خپل مدد نازل کو خپل لوزي پوره کو کافرانو له شکست ورکو اونګه
هغې په هره کولا ولاره په هره ګاټۍ کې په هره نشیبي علاقه کې ووجل او خپل د دین غلبه ورکولو په وجه خپل دشمن ذلیل کولو په وجه خپل ملګرو سره ښه سلوک په وجه ټول تعریفونه د خدای پاک لپاره دي او دا ښه چې کله حضرت ابوبکر مخې ته وویلی شو نو هغوی په مرض الموت کې مبتلا وو هغوی په دغه فتح خوشحاله شو هغوی وفرمایي چې الحمدلله ټول تعریفونه خدای پاک لپاره دي چې د مسلمانانو مدد وکړو او په دې زما سترګې یخې کړې د اجنادین په د جنگ باره کې دا ابهام دی چې دا کله شوی وو د ځینو په نظر کې خدا د حضرت عمر په زمانه کې شوی وو دې باره کې چې کوم یو وضاحت دی هغه به وکړم لکه څنګه چې دا سوال پورته کیږي چې دا کله شوی وو نو مختلف روایتونه دي د یو روایت مطابق د په 14 هجري کال کې شو د حضرت ابوبکر د وفات نه 40 ورځې یا 20 ورځې یا 40 ورځې مخکې او د ځینو مورخونو په نظر کې دا جنگ د حضرت عمر د خلافت په دور کې په 15 هجري کال کې شوی وو خو بهرحال زموږ چې کوم تحقیق کوونکي دي دغه تحقیق دا دی او دغه د خیال د صحیح ښکاری او غالب امکان هم دا دی چې د اجنادین جنگ دو ځله شوی وو لومبي ځل د حضرت ابوبکر په دور کې او دویم ځل د حضرت عمر په دور کې ځکه چې د تاریخ ځینې کتابونو کې په دواړو موقعو باندې بیل بیل اسلامي فوجونه بیان شوي دي 14 هجری کال کې چې کم جنگ شوی دغه سپاسالار حضرت خالد بن ولید او 15 هجری کال کې چې کم جنگ شوی دغه سپاسالار حضرت عمرو بن عاص وو بهرحال خدای خبر دی والله اعلم د دمشق د فتح باره کې تفصیلات دي هغه به ان شاء الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر